بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نحنو نسوي یعنی مونږ کوو نحنو نسوي جمع لپاره راځي که نه، او د موجوده وخت او راتلونکي وخت دپاره دواړو لپاره ویلی شي نحنو نسوي مونږ کوو. مونږ نسوي کوو. نحنو نسوي مونږ کوو. انګلیش کې وایي وی ڈو. اردو کې هم کرتے ہیں. دغه شان کو مونږ دا وایو چې لکه مونږ کړی دی که نه، نو نحنو سوینا دا مونږ ویلی شو نحنو سوینا مونږ کړی دی. دا د تیر وخت جمله ده، د ماضي جمله ده، خو لکه یو خو کړی و، هغه به انشاءالله مخکې ویډیوګانو کې وایو، او دا لکه مونږه کړی دی هم نه کیا ہے. انګلیش کې وایي وی ډیډ اټ مونږ کړی دی. اردو کې وایي هم نه کیا ہے. صحیح. او دغه شان د ماضي بعید دپاره کوم چې تیر وخت دی خو ټیم پکې زیات تیر شوی دی یا لږ تیر شوی، خو تیر وخت دپاره دا عربۍ کې به مونږ داسې وایو چې کنه سوینا، لکه مونږ کړی و. دلته پکې تا رالی یعنې تا، دلته و رالی، نو کنه چې کوم دی دا د ماضي دپاره بیا استعمالولی شي د جمع دپاره. کله چې د زیاتو کسانو خبره کیږي، دغه متکلم لکه کوم کس چې خبره کوي او زیات کسان یادوي، نو کنه به وایي کنه سوینا مونږ کړی و. اوس دا شان انګلیش کې وایي وی هیډ ډن اټ مونږ کړی و. وی هیډ ډن اټ مونږ کړی و. اردو کې وایي هم نه کیا تا. دغه شان کو مونږ په پښتو کې دا وایو چې مونږ لکه د خوراک متعلق که نه، چې مونږ دا سیز خوړلی، لکه اوس دلته مونږ وایي اکلنا رز مونږ وریجې خوړلي دي. دا ویلی شو مونږ لکه داسې اکلنا رز مونږ وریجې خوړلي دي. وی هیو ایټن رایس انګلیش کې وایي وی هیو ایټن رایس هم نه لکه مونږ چاولې خوړلي دي. دغه شان ساده دا کې لکه مونږ چاولې خوړلي دي. اوس اردو کې مونږ څنګه اردو کې هم نه چاول کایا ہے مونږ وریجې خوړلي دي. او دغه شان که مونږ وایو چې ته کې که نه، تاسو کوئ، لکه د جمع لپاره زیاتو کسانو انتم تسوون یا انتم تسوونه، داسې هم ویلی شي عربۍ کې انتم تسوون تاسو کوئ، انتم تسوون تاسو کوئ. انګلیش کې وایي یو آل ډو تاسو کوئ. لکه دلته یو ډو هم ویلی شي یو ډو. انګلیش کې دا څه دونه فرق نه کوي، که فرض که تا یو آل ډو وي یا یو ډو دی وي، دواړه ویلی شي. او عربۍ کې په اردو کې آپ کرتے ہیں لکه تاسو کوئ. دغه شان کو مونږ په عربۍ کې وایو که نه، چا نه تپوس کوو چې تاسو څه کوئ، آپ کیا کرتے ہیں، لکه نو ايش تسوون تاسو څه کوئ. سوالیه فقره ده که نه، ايش تسوون تاسو څه کوئ، لکه زیاتو کسانو لپاره جمع ده که نه. دغه شان انګلیش کې وایي وټ ډو یو آل هم ویلی شي ورسره، که آل دی ورسره استعمال کو هم د جمع لپاره، کو استعمال دی نو که هم څه خبره نه. وټ ډو یو ډو آل دا هم ویلی شي، وټ ډو یو ډو هم ویلی شي. دغه شان اردو کې وایي آپ کیا کرتے ہیں. او دغه شان کو فرض که مونږ دا وایو چې لکه ته کار کې، تاسو کار کوئ، د زیاتو کسانو جمع لپاره که نه، تاسو کار کوئ. انتم تشتغلون چې دلته راغی که نه، نو دا دغه ته سیکنډ پرسن ته اشاره ده، لکه حاضر کس ته اشاره ده. دا یاد ساتئ چې کله تا راله، نو تا چې ده دا د سیکنډ پرسن ته اشاره ده کوم کس ته چې ته خبره کې، حاضر کس چې ستا مخې ته وي او هغه ته چې ته خبره چې تا راله، د هغه ته اشاره ده. یا چې راله دا غایب ته اشاره ده، تر پرسن ته اشاره ده. او الف چې راغی دا متکلم ځان ته کوم سړی چې خبره کوي د هغه ته اشاره ده. نو دلته تا راله، نو لکه آپ شو تاسو، انتم تاسو، تشتغلون کار کوئ،
دا سوالیه هم ته ویلی شي او چې یو سړی کار کوي هغه ته هم ویلی شي. انتم تشتغلون ته کار کې، او دلته چې کوم دی ورسره بیا که ته وایې چې آیا تاسو کار کوئ نو هل انتم تشتغلون آیا تاسو کار کوئ. سوالیه فقره هم ویلی شي. دغه شان انګلیش کوئ یو آل ورک تاسو کار کوئ. یو آل ورک تاسو کار کوئ. په اردو کې وایي آپ کام کرتے ہیں، آپ کام کرتے ہیں تاسو کار کوئ. او دغه شان که مونږ د حاضر کس سره دا خبره کوو چې تا دا کار کړی دی که نه، د حاضر کس سره کوم کس ته چې مونږ خبره کوو او کسان ډیري نو انتم سویتم شغل، انتم تاسو سویتم کړی دی شغل کار، صحیح ده. انتم سویتم شغل تاسو کار کړی دی. دغه شان یو هیو ډن د ورک انګلیش کې وایي یو هیو ډن د ورک، یو هیو ډن د ورک تاسو کار کړی دی، آپ نے کام کیا ہے. دا د پریزنټ د موجوده وخت دغه دی خو چې کوم کار شوی لکه وخت پکې ډېر نه تیر شوی. آپ نے کام کیا ہے تا کار کړی دی. او دغه شان که مونږ د غایب دپاره کوم کسان چې غایب وي او ډېر وي که نه، غایب هم چې کوم دی دا د غایب دپاره استعمالیږي خو جمع ده. هم هغوی کار کوي. هم یسوون هغوی کوي، هغوی کار کوي یا هغوی کوي دواړه ویلی شي. هم یشتغلون چې دی وي هم یشتغلون هغوی کار کوي، او هم یسوون چې دی وي دلته یا چې راله نو دا تر پرسن ته اشاره ده غایب کس ته، غایب ته اشاره ده. یعنې یا چې دلته د فعل نه مخکې راله کوم جمله کې کوم فعل چې کار چې کوي کوم لفظ هغه د هغې نه مخکې چې کله یا راله یا نو دا د غایب دپاره راځي. کوم کس متعلق چې ته خبره کې نو د هغه دپاره لکه د غایب کس دپاره تر پرسن دپاره راځي. هم هغوی یسوون هغوی کوي، هم هغوی یسوون کوي. دغه شان انګلیش کې وایي they do هغوی کوي. اردو کې وایي او کرتے ہیں جمع ده که نه، او سب کرتے ہیں. دغه شان که مونږ وایو چې لکه هغوی کار کوي دلته، هغوی دلته کار کوي نو هم هغوی اوس هم چې کوم دی دا جمع لپاره راځي. تاسو څنګه ما مخکې ویډیو کې که نه هم جمع لپاره او هو واحد دپاره راځي د یو کس دپاره. هم یشتغلون هنا هغوی دلته کار کوي، هم یشتغلون هنا هغوی دلته کار کوي. دې د غایب دپاره او جمع ده. دغه شان انګلیش کې وایي they work here. اردو کې وایي او یہاں کام کرتے ہیں، او یہاں کام کرتے ہیں.